بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون صدق الله العظيم. اول سپاره دا سوره بقره آیات نمبر اتم دے. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن الناس او بعض د خلقنا من یقول هغه څوک دی چې وایي آمنا بالله من ایمان راوړی دی په الله باندې وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې وما هم او ندی دوی بمؤمنین ایمان راوړونکي مؤمنان ندي. دینه مخکې آیات کې د مخلص مؤمنانو ایمان والو داغي ذکر وشلو چې هغه په ظاهر او باطن درست او سلامت وو. بیا د هغه کافرانو ذکر وشو چې هغه د خپل سرکشي او عناد باندې قائم وو. اوس دې نواله تر آیات نمبر 20 پورې د منافقانو حال بیانېږي چې هغه باطن باندې کافر او په ظاهر باندې به خپل ځان مسلمانان شو کول، مسلمانان به ځان ظاهرول نه دي او یا ساتي دا کس منافق دی نه دی اگر چې هغه د ایمان دعوه کوي. او حدیث پاک راغلی دی، بخاری شریف حدیث پاک دی په کتاب الایمان چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی و چا کې چې دا څلور خبرې موجودي هغه خالص منافق دی. او اکی یو دا چې کله هغه ته امانت وسپارل شي نو هغه په هغه امانت کې خیانت کوي او چې کله خبره کوي نو دروغ وایي نه دي. او بل نه خلال د منافق چې کله چا سره واده وکي نو هغه له دوکه ورکوي نه دي. او چې کله جګړه وکي جګړه کوي نو کنځلې کوي نه دي. مسلمانانو نه پکار را چې د دې خبرو نه ځان بچ وساتي. یخادعون الله دی په خپل ګمان کې دوکه ورکوي الله ته والذین آمنوا او هغه کسانو ته چې ایمان راوړی دی. وما یخدعون او دی دوکه نه ورکوي په حقیقت کې الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته وما یشعرون او دی شعور په نه لري. یا ساتي الله رب العالمین د دې خبرې نه پاک دی چې هغه له څوک دوکه ورکړي نه دي او هغه تمام چې کوم پټي خبرې بشیده خبرې دي هغه ته دغه علم شته دی. دلته مراد دا دی چې منافقانو د طرز عمل نه منافقانو کانه دا معلومیږي چې هغه الله ته فریب دوکه ورکول غواړي یا خدای له دوکه ورکول د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دوکه ورکول دي. ځکه حضور صلی الله علیه و آله وسلم د الله تعالی نائب دی او دغه خلیفہ دی او دغه شانتی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نه دوکه ورکول دا اصل کې رب العالمین نه دوکه ورکول لکه څنګه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اطاعت کول دا اصل کې د الله تعالی اطاعت کول نه دی. الله رب العالمین خپل حبیب صلی الله علیه و آله وسلم د منافقین چې کوم اندرونی کفر او کوم باطن کفر هغه خبردار کول، هغه علم ورکولو او دغه شانتی د بدین خلکو چې کوم دی دغه دوکا نه په خدای باندې وچلیدله نه په رسول باندې نه په مؤمنانو باندې بلکې حقیقت کې چې کوم دی هغه خپل ځانونو له دوکا ورکي او دا د غافل دي چې دوی د دې شی هیڅ شعور او په نشته. وما علينا الا البلاغ المبين.